السلام علیکم زما خوږو ورونو زما خوږو پښتنو ستاسو دپاره ما نن یو ډیره زبردسته او ډیره بهترینه ویډیو راوړې ده. نن به زه تاسو ته د ماشین د شټل د ټایمینګ په باره کې ښیمه. راځئ تاسو د ویډیو طرف ته بوځم چې د ماشین شټل څنګه سیټ کیږي. ګرانو قدرمنو دا تاسو کتلی شئ دا چې کومه ستن ده او د شټل دا کوم نوک دی د دې په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دا ډیره زیاته ده. دا مونږه اوس لږ مخکې راوړو او د ستنې سره به برابرو نږدې به راوړو. دا تاسو کتلی شئ دا وګورئ اوس هم دې کې فاصله لږه ډیره ده. دا زه واپس لږ د کومه مخکې بوځمه بیا دوباره نو دا به د ستن سره بالکل برابر راولو. دا اوس تقریبا ډیر زیات مخکې لاړو هغه ستنې سره ټچ کیږي تاسو ته به ښکاري ډیر واضح ښکاري چې دا ستن سره ټچ کیږي. نو دا زه واپس لږ شاته بوځم چې د دې فاصله چې کومه ده هغه بالکل برابر راشي. نو دې سره به ستاسو ماشین کې یو خو دانه نه خرابوي او دویم چې کوم دی نو هغه به تار نه کټ کوي. دا به بالکل برابر راځي او چې کله هم تاسو ته مسله دغه شانته راځي کله چمک تار کټ کیږي یا ساده تار کټ کیږي نو هغې دغې وجې نه دا ټایمینګ اوټي. نو د دې ټایمینګ زده کړئ ځکه چې دا ستاسو ټایم هم بچت کولی شي او ورسره د هغې نه علاوه ستاسو پیسې هم بچت کولی شي. ملګرو که تاسو زموږ دا ویډیو پیله ځل ګورئ زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو که تاسو ته ښه ولګي نو ورسره لایک کړئ. دا اوس زه واپس بیرته لږ واپس شاته راولم. اوس تقریبا د اندازې مطابق بالکل برابر شو. دا تاسو کتلی شئ اوس ټچ کیږي هم نه او فاصله هم کمه ښکاري خو چونکې دا به اوس موږ بره نه چک کوو چې دا فاصله موږ ته واضحه ښکاره شي. دا تاسو وګورئ دې ستن کې تاسو وګورئ یو ټک لګېدلی دی. د دې ټک سره به بالکل دا چې کوم د شټل نوک راځي دا تیره ګوټ دا به د دې سره برابرو. نو فاصله زیاته وه ما کمه کړله اوس بالکل برابر شو. دا تاسو وګورئ بالکل ډېر په صحیح زاویه ولګېدلو. نو په دغه طریقې سره د شټل سیټینګ دی د بره سیټ نه هم تاسو وکتلو او د مخامخ سیټ نه هم تاسو وکتلو دا اوس بالکل برابر شولو. نو د هغې نه بعد اوس زه دا په دې ځای باندې فټ کومه او ورسره تاسو ته زه یو طریقه بله هم ښیمه چې دا زه فټ کړمه. نو بیا تاسو ته د دې یو طریقه بله چې کومه ده د هغې ټایمینګ هم د دې یو بل ځای نه هم کتل دي چې هغې سره به تاسو ته اندازه ولګي چې یاره دا ټیک دی یا خراب دی صحیح دی یا نه دی صحیح. ملګرو که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. نو ملګرو راځئ چې هغه هم وګورو. دې شټل کې تاسو ته ښکاري یو سوراخ ښکاري تاسو ته دا کومه ستن چې تاسو ته په نظر باندې راځي نو دا ستن د دې سوراخ په دې منځ کې بالکل پکار ده. دا اوس معمولي په سایډ باندې ده تاسو کتلی شئ. نو دا به موږ بالکل سنټر ته راولو. چې کله دا سنټر ته شي نو دغه مسایل به زموږ ټول حل شي د تار کټ کېدل به ختم شي او ورسره د هغې نه علاوه زموږ چې کومه د ماشین دانه ده هغه به هم صفا شي او چیړل پازابول به نه کوي. نو دا تاسو وګورئ په سیډ باندې ده. نو زه دا چک کومه د دې هوک چې کوم لګېدلی دی دې ته یو هوک لګېدلی نو دا هوک زه کولاوم او دا لږ مخکې بوځمه چې دا سنټر ته برابر شي. دا وګورئ دا تاسو کتلی شئ ما دا هوک کولاو کو او لږ مخکې کومه دغه هوک په خپل ځای بالکل سنټر ته رالی. اوس تاسو کتلی شئ دا ستن بالکل د دې شټل چې کوم سوراخ دی په هغې په منځ کې بالکل دا ستن راکوزیږي تاسو ته په ښکاري ډېر واضح ښکاري.